میډیا باندې اوس دا خبر ډېر زیات چې کوم دی نو ګردش کوي او دا خبره ډېره زیاته مشهوره شوه او چې یاره چې کوم دی نن شپې 12:30 نه پس به چې کوم دی نو زلزله راځي په پاکستان کې به زلزله کېږي دا خبره چې کوم دی نو ډېره زیاته ګردش کوي په سوشل میډیا باندې آیا په دې کې څومره حقیقت دی او دا خلک دا خبره کوي چې دا به د امریکې والا چې کوم دی نو دا زلزله چې کوم دی نو په پاکستان باندې راولي او په ترکیې کې چې کومه زلزله شوې ده دا هم امریکې والا راوستې ده آیا په دې کې څومره حقیقت دی قدرمندو کتونکو موږ مسلمانان یو او د نبي پاک صلی الله علیه وسلم امتیان یو موږ ته دا یقین دی تبلیغ ولا هم دغه وایي چې د الله نه دی کېدو یقین او مخلوق نه دی نه کېدو یقین زموږ او تاسو پړونو کې راشي نو قدرمندو کتونکو موږ مسلمانان یو او موږ دغه یو عقیده ده چې الله تعالی نه علاوه نور څوک هیڅ نشي کولی په موږ باندې چې کم دی نو که عذاب راځي که هر څه راځي अब موږ په باندې صرف نه صرف الله راولي که زلزله راځي که سیلاب راځي अब صرف نه صرف الله راولي د الله نه سوا څوک هیڅ هم نشي کولی نو قدرمندو کتونکو الله دې په موږ په حالات باندې رحم وکړي زیاتره خبر دا خبره چې کومه په سوشل میډیا باندې ګردش کوي چې نن شپې به زلزله راځي نو قدرمندو کتونکو د غیب علم چې کوم دی نو صرف الله سره دی زلزله کول دا چې کوم دی نو الله کار دی او دا چې کوم دی نو مخلوق هیڅ نشي کولی هر څه چې کوي نو یو خالق یو الله کوي د ویډیو کتلو ډېره مهرباني الله مو ښه ده بل دغه شارټ میسج ما تاسو ته درکولو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی وي تر اوسه پورې مو ته اجازه راکړئ د الله په امان